کې چې زه ستاسو یم یاره په ما او تاسو شوي دي که اوس مې تاسو ته ویل لکه مال مو راوړی راواچوئ مدرسه مې جوړوم څوک په تیار دی د فحشۍ لپاره هر سړی تیار دی د رشو تماشو لپاره هر سړی تیار دی مونږ ته خو ووایه که نه که په دې شي کې دومره هغه سکون د آخرت او د دنیا پیدې پکې مونږ ته ووایه چې مونږ سره ولګېږو مونږ ته ووایه چې مونږ په دې میدان وګډېږو تاسو خو مونږ مجبوره کړو مونږ نور څه وکړو ستاسو سره په ممبرو تاسو ته غږېږو په لارو کوڅو کې تاسو ته غږېږو نن د شبې جمعې ورځ ده یو ملګري داسې کړي چې زه شبې جمعې ته لاړ شم او د دې غم به هر سړي کړي لرې لرې لګونه زه په خپله خبر شوم نن زه د غالي ماشاءالله تاسو پروګرام وکړو مولانا د امیر صاحب دی کو مولانا صاحب دی الله دې ورته نورم د علم اضافه زیاته کی او دغه شان د همت او طاقت ته پکې الله نورم زیات کی چې دغه شان دی یو محفلی او پاغه باندې ډایرک ورتل او بیا دعوت چلول دا ډیره غټه خبره زمارونو کتون کو مرګرو کو تاسو غور کړی نو پدې د امیر صاحب په دې خبرو کې ډیر زیات سبق ته مونږ د پاره خدا ویډیو را سره مکمل وګورئ ان شاء الله تاسو له داغه غا معلومات وشي ان شاء الله صحیح ده جواب ورکړي چې ستاسو یم یاره په ما او تاسو شوي دي که اوس مې تاسو ته ویل لکه مال مو راوړی راواچوئ مدرسه مې جوړوم څوک په تیار دی د فحشۍ لپاره هر سړی تیار دی د رشو تماشو لپاره هر سړی تیار دی مونږ ته خو ووایه که نه که په دې شي کې دومره هغه سکون د آخرت او د دنیا پیدې پکې مونږ ته وایه چې مونږ سره ولګېږو مونږ ته ووایه چې مونږ په دې میدان وګډېږو تاسو خو مونږ مجبوره کړو مونږ نور څه وکړو ستاسو سره په ممبرو تاسو ته غږېږو په لارو کوڅو کې تاسو ته غږېږو نن د شبې جمعې ورځ ده یو ملګري داسې کړي چې زه شبې جمعې ته لاړ شم او د دې غم به هر سړي کړي لرې لرې لګونه زه په خپله خبر شوم نن زه د غالګي به ریپورټ ته را روان شوم ما له په لاره ډېر خلک راغلل دلته ماحول دی زما سره یو ځای دلته پروګرام ته راشه ما تاسو شوي دي ما ته وایي دې غفلت نه راکړي نوجوانان سوچ وکړئ او که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو یاد ساتئ دا زموږ اخرنۍ خبره ده 13 پیغمبر پروګرام کې دا وینا کړې وه دلته مو اخرنۍ خبره ده مونږ به انشاءالله ستاسو دپاره تنظیم جوړو مونږ په هغې کې زر طلبه چې هغوی به هر روزانه د مازدیګر ختم کوي او هغه خلک چې دا مجلسونه جوړوي او هغه خلک چې دې مجلسونو ته راځي د هغوی دپاره به رب ته مونږ جاړو چې ربه زمونږ د مخې دا مجلسونه تباه کړه ربه زمونږ د مخې په دې تنده راتاو کړه نن هم وایو ربه که د دې خلکو د زړونو نه دا نه وځي ربه تنده راتاو کړه مونږ پکې غرق کړه دا څه شوي دي په مونږ باندې زما عزتمندو ټول